بل دی په فایل کې سیو ایز ویب پیج. سیو ایز ویب پیج د لپاره دی چې یو ویب پیج جوړې بیا نټ باندې اپلوډ کولی شي. نو هغې نه مخکې ویب پیج پریویو وګورئ. ویب پیج پریویو به وګورئ. مونږ سره ټوټل څومره صفحې دي؟ 11 صفحې دي. د 1/11 ټوټل 11 صفحې دي او یو غټه صفحه ترې نه جوړې. نو هغې لپاره سیو ایز ویب پیج دی. چې کله سیو ایز ویب پیج کې سیو کړئ یو غټه صفحه پرې جوړه شي. پریویو کې څه وایي چې دا په مایکروسافټ انټرنیټ ایکسپلور کې سیو کېږي. په دې کې مونږ سره پیج بریک نی یو غټه صفحه به ترې نه جوړه شي. پته به نه لګي چې څو صفحې دي. نو نیټ لپاره یو غټ ویب پیج لپاره یو غټ پیج جوړول دي. نو څه به کوي؟ فایل ته به راشي، سیو ایز ویب پیج به کلیک کړي او دا خپل پیجونه سیو کومه په یو غټ پیج باندې. ویب پیج فایل، ویب پیج فایل نوم یې ورکړو. چېرته سیو کېږي؟ په مای ډاکومنټ کې. ځان چې ما د ډیسکټاپ باندې سیو کړه او سیو به کلیک کړي. اوس مینیمایز کومه. زموږ فایل چې کله ډیسکټاپ باندې سیو شو دا دی ویب پیج فایل. نو شکل یې بدل دی، انټرنیټ ایکسپلور والا نشانه دی. رایټ کلیک اوپن یا ډبل کلیک اوپن. دا میکسیمایز کړه. اوس وګوره دا موږ سیو ایز ویب پیج والا فایل دی. چې کله موږ خپل مایکروسافټ ورډ کې یو پروګرام سیو ایز ویب پیج په ذریعه سره سیو کړو نو اوس په دې کې پیج بریک نشته دی. ټولې صفحې موږ سره یو صفحه کې دي. یو غټه صفحه ترې نه جوړه شوه. او بل دا چې موږ پکې ډایرکټ ایډیټینګ نشو کولی. ډایرکټ پکې کمې زیاتې لیکل نشو کولی. دا موږ سره سیو ایز ویب پیج نټ لپاره یا ویب پیج لپاره یو غټ پیج جوړی چې هغه زیاتو صفحو باندې مشتمل وي او دلته کې به ترې نه یو صفحه جوړه شي. راځو بیا مایکروسافټ ورډ ته. وین ورډ اوکې. دې پسې په فایل کې دی ورژن. ورژن دې لپاره زه په دې خپل فایل کې یو نه زیات ورژن یعنې مختلف صورتونه جوړوم. د یو فایل یو نه زیات مختلف صورتونه ځان سره سیو کړئ او په دې فایل کې دا فایل به په یو نوم باندې سیو وي اپلیکیشن، خو په مایکروسافټ ورډ کې به سیو وي او کمپیوټر کې به یو ځل ځای نیولی وي. سرچ شوی به یو ځل وي، ورژن به مختلف وي. نو دې مختلف ورژن جوړول دي. فایل ته به راشي، ورژن به کلیک کړي، سیو نو به کلیک کړي. نه ورژن جوړوم. ورژن باره کې څه کامنټ دی چې یاره دا څه دي؟ ځم چې دا مې سره اپلیکیشن دی. اپلیکیشن مې سلیکټ ټایپ کو ورته او اوکې به کړي. اوس په دې کې څه نور چینجز کوم. په دې کې نور چینجز کوم او دا بیا سیو کوم. ځم چې دا اپلیکیشن څه لپاره دی؟ بیمارۍ لپاره دی. چینج ورې کوم. دا دومره څه نه کټ کوم. دا ولیکم چې state that I have an urgent piece of work at home. therefore نو صحیح دی. په دې کې مې دا یو جمله بدله کړه. بیا راځم فایل ورژن سیو نو او ارجنټ ورک او اوکې به کې راځم. دې نه پسې پکې نور چینجز وکړو. فایل مې ټول سلیکټ کړو اپلیکیشن، سایز ولې زیاتوم. سایز مې زیات کړو، بورډ مې کړو، کلر مې ورته چینج کړو. اوس راځم بیا خپل ورژن سیو کوم. فایل ورژن سیو نو څه ورته یم چینج کلر، چینج کلر او اوکې به کې. یا دې نه علاوه دې پکې نور چینجز وکړو. هیډینګ دې ورکړو یا ټایټل دې ورکړو چې یاره څه لپاره دی. application for piece of urgent work وغیرہ سر ہم ٹیپ کو. for illness دا مې سلیکټ کو او د دې نور هیډینګ غټ غواړم. سلیکټ به کې هایلایټ مې هم کو او کلر به ورته چینج کړي. اوس راځم بل ورژن سیو کوم. فایل ورژن سیو نو ټایټل لیکم او اوکې. په یو فایل کې موږ څلور ورژن جوړ کړو. فایل زموږ یو دی، ورژن هم څلور جوړ کړو. مخکینی ورژن یې که اته غواړئ، مخکینی صورت یې که اته غواړئ نو څه به وکړي؟ فایل ورژن او کم یو که اته غواړئ اپلیکیشن والا دې ځای پورې که اته غواړئ، دې ځای پورې کوم ځای پورې دا چینج کړی وي که اته غواړئ
د دې پورې ماته شو کا اوپن په دې یو فایل کې بل ورژن کولو شو بل ورژن کې څه وایي چینجز څه دي په دې په اسانۍ کې وګوره څه دي کلر هم شوی دی ډیکوریشن شوی دی سایز یې زیات دی او په دې کې وګوره نارمل دی ښه نور چینجز پکې وګوره په دې کې څه وایي I beg to state that I have an urgent piece of work at home دا اصل فایل دی ورژن ته راشه I am suffering from fever from 2 days سره دا جمله پکې مختلف ده نور یو شانتې دی نور زموږ اپلیکیشن یو شانتې دی یعنې دې ورژن کې موږ دې نه پس ورژن سیف کړی و ورژن دې ځای نه کوراولی شي دا به ډبل کلیک کړي ښه ارجنټ ورک یا چینج کلر دې نه وړاندې درته شو که سلیکټ به یې کړي اوپن به کلیک کړي په دې کې وګوره په دې کې وګوره په دې کې هیډنګ شته دی په دې کې ټایټل شته دی اپلیکیشن فار ایلنس په دې کې اپلیکیشن فار ایلنس نشته نو دې طریقې سره موږ په خپل فایل کې یو نه زیات ورژن جوړولی شو فایل به موږ ورژن موږ سره زیات وي او په یو فایل کې به سیوي داسې طریقې سره